قلت ورته ویلا اشهد زخن منم دا خبره قلت ورته انما هو اله واحد بشک الله جل شانه حقدار د بندګي یو دی وانني بريء یقینا ځان پاک ساتم مما تشركون د هغه سنه چې تاسو شریک کوئ زه د شرک نه ځان پاک ساتم د توحید او د شرک مسله انتهایی واضحه مسله ده سورة الانعام آیت نمبر 19 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم مخکې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د کفارو مشرکین مکه دا غوی طرفنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو لالچ او تما د دې خبرې د پاره ورکړې شو چې ته دین حق د تبلیغ نه رستو شه الله تبارک وتعالى جواب فرمایل چې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي چې آیا زه د الله نه سوا نور دوستان ځان لا اونسم چې الله جل شانه هغه ذات دی چې د اسمانونو د ځمکې پیدا کوونکی دی او ټول ته بیا خوراک ورکوي د خوراک نور کول کیږي او ما ته د دې خبرې حکم کړی شوی دی چې زه ټول اول فرمانبردار جوړ شم د مشرکانو نه جوړېږم او زه هم د الله تبارک وتعالى د ذات نه یریږم د قیامت د ورځې نه او بیا فرمایل چې کم کس نه په ورځ د محشر عذاب اخو کړی شو د عذاب نه بچ شو بس هم دی کامیاب دی دا کامیابی لوی ده او کچری الله تبارک وتعالى چا د تکلیف ورکول غواړي نو دا غي لري کول سوا د الله نه بل څوک نشي کولی او چا ته الله تبارک وتعالى خیر ورسي نو الله جل شانه پاغي باندې قادر دی ننی آیتونو مبارکو شان نزول داسې دی چې یو ځل مشرکین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض یو کو چې د الله تبارک وتعالى په نس باندې تا نه سوا بل څوک داسې کس نه و چې تا ته پیغمبري درکړه نعوذ بالله او تا ته رسالت او نبوت درکړه بل څوک داسې کس نه و نو لہذا مونږ استا رسالت او استا نبوت دا نه منو الله رب کائنات داغي جواب ارشاد فرمایي چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم استا د رسالت د گواهی د پاره د الله تبارک وتعالى ذات کافی دی داغه نه لوی شهادت او لوی گواهی د بل چانه شکیری رب کائنات په خپل باندې استاد پیغمبري استاد نبوت شهادت ورکړي چې زما محبوب پیغمبر تمہارا لګري خلقو د هدایت د پاره د خلقو اصلاح د پاره د خلقو د نجات د پاره دین لوی شهادت او لوی گواهی د چا کې دي او بیا الله تبارک وتعالى د دې مشرکین او مذمت او فرمایل چې دغه
کفار دا مشرکین دوی بیا لاړل یهودیانو ته او عیسایانو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه ملاقات کې دوی وایي چې موږ یهودیان هم تاسو کو عیسایان هم تاسو کو دا غوی په کتابونو کې هم چرته ستا ذکر نه راغلی که ستا ذکر راغلی وي ستا په باره کې پیشنګوئی وي نو موږ به ستا رسالت منلی وي حالانکه دوی دروغ ویل ځکه په تورات کې په انجیل کې په زبور کې او په ټولو صحیفو کې د دې آخري پیغمبر د صحابه کرامو او د دې امت تذکره هغه موجوده وه قرآن کریم هغه بیانوي ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سره د صحابه کرامو منقبت او د هغوی عظمت او د هغوی سیرت هم په تورات او په زبور او په انجیل او په صحیفو کې ذکر نو لہذا دی دروغ ویل نو الله تبارک وتعالی فرمای قل تو ای شیء اکبر شهاده ای شیء سشید اکبر ډیر لوی دی شهادتن په گواهی کې قل تو الله جل شانه اے مشرکینو ستاسو شهادت او ستاسو گواهی ته محتاج نیم چې تاسو زما د رسالت گواهی ورکوي او کنه کوي قل لله تو چې د الله جل شانه شهادت او گواهی چې د ټولو نه لوی ده الله جل شانه گواهی ورکوي زما د رسالت شهید بیني و بینکم گواه دې پمن زما او پمن تاسو کې و اوحي الی او وحی کړی شوی د ماته هذا القرآن د دې قرآن لانذرکم به دې د پاره چې ير درکړم تاسو ته پدې سره د دې قران کریم په ذریعہ باندې تاسو او يروما د جهنم د عذاب نه ومن بلغ او هغه چاته چې رسیږي دا قران تاسو ته هم ير درکم او قیامت پر راتلون کې کوم خلکو ته چې قران رسیږي هغه ته ير ورکم چې هغه هم گناهونه نه کوي هغه هم د جهنم د عذاب نه ځان بچ کی انکم لتشهدون آیات سومنی ان مع الله چې بشک د الله جل شانه سره د الہتن اخرى د بندګۍ لایق شته تاسو دا منئ چې د الله جل شانه سره بل څوک معبود شته قلت ورته وی لا اشهد زخن منم دا مشرکین وی چې د الله تبارک وتعالى سره د نور بوتان چې دي هؤلاء شفعاؤنا عند الله زموږ دا بوتان چې دا هم د الله جل شانه چې دي دغه طرفنا شفاعت کوونکي دي سفارش کوونکي سرنګ چې نن سبا مشرکین دا څه خبره کوي چې موږ د الله تبارک وتعالى ذات منو خدا چې کوم زموږ د بزرګان دي کنه د زیارتونو والا د مزارات والا دا هم رسیدل خلک دي دا هم چې الله جل شانه ته دومره نزدیک چې څو غواړي دی کوي د قبر ته لاړ شي او الته کې نظر اومني او الته کې چې نظرانی چړاوي ورکی او صدر پیواچي او زړه مرادونه پوره کیږي دا اولاد ورکی دا دانی خکې او دا چې د بیماریان خکې دا ځانته وړه وړه خدایان جوړ کړي دغه څه مشرکین وبم کو هغه هم د الله تبارک وتعالى د ذات نه برای راست انکار نه کو بلکې هغه به وي چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله دوی چې د الله جل شانه په نسبت باندې زموږ سفارش کوي څنګه چې دي دور مشرکین وي قلت ورته ولا اشهد زخن منم دا خبره قلت ورته انما هو اله واحد بشک الله جل شانه حقدار د بندګي یو دی وانني بريء یقینا ځان پاک ساتم مما تشركون دا هغه سنه چې تاسو شریک کوي زه د شرک نه ځان پاک ساتم د توحید او د شرک مسله انتهایی واضحه مسله ده مخکې تیر شو چې مشرکین هر قسمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د لالچ او دغه سي د مال دولت تر دې پورې د مرګ د قتل دمکیانی سازشونه د ارسو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دی باندې هغه سره سمجوتا نه کړی ځکه توحید یو داسې مسله ده یو داسې عقیده ده چې په دې کې تزلزل وي او په دې کې شک وي تردد وي نو بیا د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې یو کس د خپل د بخشش امید نه ساتي ځکه ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء
مشرک الله جل شانه نه معاف کوي د مشرک نه ما سوا چې څومره ګناهګار وي د ځمکې نه تر اسمانه پورې د فضا د ګناهونو نه ډک وي رب کائنات خپل بنده ته معاف کوي الله تبارک وتعالى په نسبت باندې ګناه لوی نه د بنده لپاره غلوی ګناه وي خو الله جل شانه چې دی كتب على نفسه الرحمه مخکې آیتونه تیر شو رب کائنات رحم و کرم په ځان باندې واجب کړی دی او شرک نه معاف کوي نو لہذا د شرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې د خپل امت په باره کې د شرک په حواله سره داسې یریګم ټول نه زیات یریګم زما په امت کې به شرک داسې نه نوځي څرنګه چې په شګه کې میګي روان وي د هغې حرکات او سکنات څوک نه اوري دغسې زما په امت کې به شرک چې دی هغه به نه نوځي لہذا نن موږ تاسو په معاشره کې ګورو چې د مسلمان عقیده او نظریه هغه متزلزل دی هغه چې دی دو قسمه سوچ او فکر لري د نفي او د نقصان په حواله سره چې کله هم معمولی بیماری راشي تکلیف راشي کاروبار کې رکاوټ راشي اختلافات راشي پریشانی راشي په صحت کې فرق راشي فوراً د هغې نسبت چې دی غیر الله ته کول شروع چیرې دا خامخا چا څه کړی دی زما رزق چا بند کړی دی زما اولاد چا بند کړی دی ما صحت چې دی هغه چا خراب کړی دی زما عزت زما کاروبار زما ملازمت دا چې دی چا ودرولی دی نو کچری د الله تبارک وتعالی نه سوا بل څوک روزي ورکولی شي اولاد ورکولی شي رزق فراخه کولی شي نو بیا هغه ته عبادت ولې نه کوي د مسلمان د اسلام د عقیده توحید خلاصه دا دی چې والقدر خیره وشره من الله تعالی بس د خیر او د شر رسول والا صرف او صرف د الله تبارک وتعالی ذات دی مخلوق دا ټول کائنات چې یو شي را جمع شي یو انسان ته ضرر ورکول وغواړي نشي ورکولی مگر هغه عمر چې څومره الله جل شانه وغواړي دغسې د ټول کائنات را جمع شي چاته فایده ورکول وغواړي ذره برابر فایده نشي ورکولی مگر څومره چې الله تبارک وتعالی وغواړي نو بیا د مسلمان عقیده تزلزل شکار ولې دی متزلزل ولې دی در په در خورې په سر په مزارونو کې خورې سټل مالګې سټل د قبرونو زیارتونو طوافونه کول او د هر مرض دپاره بیل بیل زیارت مقررول او زیارت کې چې کوم موجود بزرګ وي د هغې نه چې دی هغه مؤثر ګڼل هغه چې دی حاضر و ناظر ګڼل وغیره دا ټول هغه شرکیات دی چې کوم د قرآن کریم د تعلیماتو د پرېښودو د وجه نه نن د امت مسلمه یو لویه طبقه ګمراهۍ سره مخ دی لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفا الفاظو کې مشرکین ته وایي اگر چې یو طرف ته د سر خطره ده د قتل خطره ده د وجلو د هر قسمه دمکیانې هر څه باوجود فرمایي چې انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الله تبارک وتعالی یو ذات دی او زه د هغه څه نه بیزاره یم او ځان پاک ساتم د هغې باطلې عقیدې نه چې کوم د شرک په حوالې سره ستاسو په منځ کې موجود ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك